تا شروع پر سوال کروا دي افغانستان مهاجرین پر لکه تا مطلب دا دی چې کوم خلک افغانستان کې یعنی هلته حالات خراب شي او هلته دی خپل دین باندې پوره عمل نشي کولی او دوی د هلته داسې وایي ته یا د هلته نه حالات خراب شي نو دلته راشي پاکستان کې اوسېږي او پاکستان کې چې کوم دی نو یعنی خپل کاروبارونه کوي او خپل دغه کوي جهاد دي باندې فرض دی پرېښی دلته راغلي دي نو دلته مونږ دې ولې قدر وکړو لکه مونږ شاته درس کې ویلو چې د مهاجرو قدر پکار دی نو د دې قدر مونږ ولې وکړو دا مطلب دی شاباش لکه ته وایې چې امریکا راغله نو پکار افغانیان له دا و چې دوی هلته لاړ شي جنګ وکړي نو دوی خو دلته واپس رالل نو د دوی مونږ څنګه قدر وکړو نو دا چې کوم دی شاته چې مونږ کوم حدیث وې نو په هغه حدیث کې حدیث نمبر 1587 د دغه حدیث حاصل داو چې بنو اسحاق یعنی د اسحاق علیه السلام د بنی اسرائیل چې کوم دی د يهوديان د هغې یو نسل چې کوم دی تاسو ته مو وویل چې هغه یو افغاني نسل دی زموږ د پښتنو نسل دی نو دا هم د بني اسرائیلو په نسل کې راځي نو دا نسل حدیث کې دا وی د مسلم شریف روایت دی صحیح حدیث دی چې دی با په قسطنطنیه باندې په یورپ باندې حمله کوي او د یورپ با فتح با الله رب العالمین دی ته د تکبیرونو په زور باندې ورکوي او د دې چې کوم دی رعب د وجب کفر ختم او حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی بخاری و مسلم روایت دی چې ویل للعرب من الشر قد اقترب وی عرب د پاره هلاکت دی ویل للعرب د عرب د پاره هلاکت دی من شر قد اقترب دا هغه شر نه چې کوم رانږدې او هغه شر سره دا اوسنی چې کوم خرابوالی دی دا اوس چې کوم عربو کې حالات خراب دي دا هغه شر دی دا هغه اثرات دي او بل روایت کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې یعنی دا کافران او دا روم دا په تاسو باندې دا رومي عیسایان دا یورپیان دیو په تاسو باندې آپس کې یو بل ته داسې دعوت ورکوي لکه څنګه چې کسان کم یو ډوډۍ پې زیاتې او هغې یو بل ته دعوت ورکوي چې راشه مونږ سره وخوره راشه مونږ سره وخوره نو چې څنګه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها وی قریب ده چې امتونه یعنی کفار دا په تاسو خلاف و یو بل ته دعوت داسې ورکوي لکه څنګه چې یو غټ پلیټ ته خلک ناستي خوراک پې ډېرې او دوی ته کمي او یو بل په لاره ټوکلي وکړي چې لکه راشه نو داسې به یو بل دعوت ورکوي نو حدیث مې مسلمان تپوس وشو نبي علیه السلام نه چې ولې مسلمانان به کمي نه مسلمانان به ډېري خو ستاسو حیثیت په داسې لکه غصاء کا غصاء السیل تاسو به داسې لکه د سمندر د زک په شان نو او د دې وجه به حب الدنیا وکراهیت الموت د دنیا محبت او د مرګ یره د دې به ستاسو چې کوم دی ستاسو رعب هغه د کافرانو د لونو ښکلي او د کافرانو رعب به ستاسو د لونو کې اچوي حدیث دا صراحتاً د حدیث الفاظ دي چې ستاسو رعب به الله رب العالمین د کافرانو د لونو نه ښکلي او د کافرانو په لونو کې او ستاسو په لونو کې به د کافرانو رعب اچوي حدیث کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رعب او زما د صحابو رعب چې کوم دی هغه د یو میاشت په مسافت باندې یعنی یو میاشت چې څومره مسافت کېږي لکه ریزن په یو میاشت کې څومره مسافت کېږي د امریکې د یورپ څومره هغه هم په یو ورځ دوه ورځې کې کېږي د دې نه علاوه زیات هم رعب د نبی علیه السلام او صحابه کرام او څوک چې په نقش قدم باندې عمل کوي نو هغې ته الله داسې رعب ورکوي نو دې حدیث مطلب دا دی چې الله رب العالمین به دې له دومره رعب ورکړي او د دې په تکبیر کې به دومره زوري الله اکبر یورپ په نیم راوځي بیا وایي الله اکبر بیا به یورپ نیم راوځي بیا وایي الله اکبر د تکبیر په زمزمه او په چغه باندې ټول یورپ په فتح
ولی دا به داسې اچانک نه چې بس دوی به جوماتونو کې ذکر کوي او ذکر به مضبوط شي او ورځي به یا به دا چې کوم دی سره چېرته ګیدړ سینګي راغلي یا به دوی چېرته یعنی داسې چې کوم دی نو علم داسې کړي بخاري به لیکلي او ترمذي به یاد کړي نه زما وروره دا به یعنی د کافرانو په وړونو کې به د دوی هغه روب راونښتي څنګه د جهاد د برکت ته وځي د دین د برکت ته وځي او د کفر د مقابلې د وځي نشاط حدیث وضاحت دا دویمه خبره چې کوم عدنان خان اوس کو چې د دې حاصل لري ګوره جهاد چې کوم دی جهاد دا سر نه دانګلو ته نه وایي جهاد د سر نه دانګلو ته نه وایي جهاد ویل کېږي جنگ اسلامی مقدس جنگ ته جهاد دی او حدیث کې راځي چې الحرب خدعه جنگ دا دوکه ده جنگ دا دوکه ده نبی اسلام چې کم جنگ لم تللی هیڅ ته مغر نه کړی تر دې چې ابوبکر رضی الله عنه صحابه کرامو ته پته نه و علاوه د فاطمه مکینه او د غزوه تبوک نه کم جنگ نه نبی اسلام روان مشرق ته توبه مغرب چاته نه دی ویل پوښ خبره نو جنگ دانه دي چې تخذ بچی تکینه او بس غیبا نه بمون راځي تمام راځي بس پاران جنگ د جنگ حکمت عملی ده اوس الته چې امریکای باندې عمله وکړه نو دې ځنه مجاهدین لاړ لدې ځنه خلک لاړ سامانونه هغه وی چې تاسو مرزه مون په خپل چې کوم دینو علاقې پریدو او مونږ زو غرور ته چې دی را کوشي بیا به پسې راځو بیا راځي نو چې هغه خپل غرونو تتلل په غرونو کې پانی خوړې چې کوم دینو بوټي به خوړل نو هغه خپل بچو سره سکو د دې وجې د حکمت عمل به تا هغه خپل بچي هغه لاندې خالیو ته آباد دي او چې کله بیا د جنگ موکشوا نو د جنگ د برتی فوج سره خپل خلکو ته برتی شي پکې د دینه پیسې اله او بدی اور خلاصوي د دینه پیسې اله او بدی اور خلاصوي اوس تاسو پیرد لاتونه مخکي اوس تاسو خبر نیوز او نور چینل وګورئ او هغه د واتس اپ کوم په خپل نن د سنټ امریکا کې نن په سنټ کې دا اعلان وکړ چې موږ شکست تسلیم کو په افغانستان کې موږ شکست تسلیم کو زموږ فوج 14000 او داغي فوج چې کم دینو 18000 دي زموږ فوج کمزور دی داغي فوج مضبوط دی زموږ فوج د پیسو لپاره جنگ کوي هغه د عظیم فرفریزه ادا غني او دغه فوج چې کوم دی هغه انتهایی ناتوان او بیکاره فوج دی د افغانستان نه خبر دی نن اوس په 15 منټه مخ نو دا جنگ حکمت عملی ده یو دویمه خبره ده چې موږ د هغې قدر ولې کوو ځکه کوو چې د هغې د وجې زموږ ملک بچ دی روس مالک هغې نه هوښیار کړی روس سره لپاره په افغانستان حمله وکړه د دې لپاره چې پاکستان باندې حمله وکړي او د پاکستان د ګوادر او د کراچۍ بندرګاه حاصله کړي او د دې په ذریعه بیا په عربو باندې حمله وکړي په کعبې او په هغه حمله وکړي په مدینه او په مکه باندې حمله وکړي نو د هغې د دفاع لپاره چې کوم دی نو هغې هلته ودرېدل خو هغې نه و هلته ودرېدلې نو نه به دلته وي او نه به د کعبه وه یو دویمه خبره ده چې د هغې بدله وله تا څه ورکړه او ما څه ورکړه د هغې بدله دا وه چې څومره به مال به راتلو نو نیم به تا اخېستو 3 حصې به تا اخېستو 1 حصه به یې هغې ورکړه خو هغې به دې هم رضا وکړه یو خبره شوه دویمه خبره ده چې هغې کله امریکا لاړه او پیسې بندې شوې نو تا په کار تا هلته روغه کړې وه نه تا الټا هغې یو له پیسې فصله ورکول ته دې سره جنګېږه او بل ته به یې د دې سره جنګېږه اپس کې یو بل سره خلک جنګول افغانیان غریبانان خپلو کې جنګول ولې چې دې چېرته ویښ نه شي ځکه یو سوپر طاقت اوس غلو نو موږ ورته سیو یو دوه خبرې درېیمه خبره ده چې په خپله د دې غوغله دي دې د خپله دا ډیورلینډ قبضه کړی دی د سلو کالو معاهده په 1985 کې هغه معاهده ختمه شوې ده برطانیې هغه افغانستان امیر حبیب الله سره دا معاهده کړې وه د هغې نه مخکې هغه بل باچا سره چې په سلو کالو پورې به تاسو چې کوم دا ډیورلینډ وي دا به ستاسو علاقه نه وي دا به زموږ علاقه سل کاله پس به ستاسو 1985 کې هغه معاهده پوره شوې ده د اقوام متحدې د قراردادو مطابق د برطانیې د قراردادو مطابق تاسو تللی شي یوټیوب باندې کتلی شي اقوام متحدې او چې کوم دی نو په عام ګوګل کې تاسو سرچ کولی شئ کتلی شي ډیورلینډ او د هغې حقیقت څه نو هغې د خپل ځمکې مطالبه به ترې کوله بیا چې کله طالبان راوچت شو هغه مضبوط شو نو بیا یې ورسره تعاون چې مضبوط شو نو بیا یې ورسره تعاون او تعاون چې ورسره چا کو نو هغه ته یې ملا ډیزل نوم کېښودی هغې چې کوم دی به ډیزل په ملا ډیزل باندې بدنام
پوه شو خبره دا چې کوم پاکستان خېګړه ده او ما ته یاد دي اوس هم ما سره هغه رسالې شته هغه اخبارونه ما سره اوس هم شته د وړو کې ما په 95 کې خو ما ته یاد دي ما سره اخبارونه ما تر اخبار کې هغه اخبارونه چې کوم د نور خبره اخبار کې هغه چې کوم هو هغه ټیم جرنالیزم کړو رشیانو هغه راغلو اخبارونه وشريو نو په هغه اخبارونو کې اوس هم د نواز شریف هغه بیانونه او ما ته یاد دي چې په د بنظیر هغه بیانونه چې وی چې موږ اسلام غواړو داسې اسلام نه غواړو په کوم اسلام کې چې خاصه په بورکه کې ګرځي پوه شو خبره او پاکستان یریږي سنه د دینه چرته غشان اسلام راځي نو چې دومره غټ طاقت یې دوه غلول موږ د پینګړې یو دي نه یری او دا دغه आवाज نه دیږي چې را روان طالبان دغه आवाज نه یریږي پوه شو خبره او باوجود دغه ظلم چې په هغه ظلم کې بیا طالبانو حکومت لاړو نو دا پکار دا وا کم از کم د ملمستیا خیال وکړو او چې څنګه طائف والا پیغمبر سره چلو کو نو دا چې پاکستان والا هغه چې کم دینو هغه افغاني هغه سفیرانو سره دا وکړو سفیر د مګیر نه ونیسو او راکاګلو هغه چې کم دینو وو امریکایانو په پټانو او مخلفي ورکولې ګوري د شکوله او جان او چې کوم دینه 15 کاله پس فری آزاد د سلام ضعیف وسم کتاب شته اردو کې پښتو کې انګلیش کې ترجمه چاپ شوی او اوس چې کله امریکا چې کوم دینه بیا امریکا ډېر غوښتي نو په یو یس باندې ټول درسنه هله وسیله یو کسو رحمان چې هغه پکې لګنیخ شو نو اچا چې کوم دینه انکار نه کړ ټول ویچ بالکل ورکی تر دې او اوس چې کوم دینو چې اوس امریکا تختی نو هغه پاکستان کې درخواست راولې عمران خان ته فیسبوک باندې ټول وی موږ له سیف لار راکې خو الله رب العالمین اجل خپل نیت سزا ورکړي پاکستان په کوم عذاب کې گرفتار کړی نو هغه شانتي عذاب را روان دي لکه څنګه چې سلور ورځې مخکې په فرانس باندې رالو او نن مازیګر د فرانس عوام هغه پیرس ورنوتی دا سه لاوا هغه مضبوطه په خدا او ان قریب دي چې دا وبلاست الله دې موږ عافیت محملو